جینې چې نوم یې ایمن خپله مور یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړې وه هغه هم د یو یار په سر قتل کړې وه. اوس د هغې د پلار یو بیان مخې ته راغلی دی او په هغه بیان کې پلار څه ویلي دي. چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. ملګرو دا واقعه په ټوپۍ صوابۍ کې رامخې ته شوې وه چې یو جینۍ راپاڅېدلې وه او خپله مور یې د بېدردۍ سره قتل کړې وه. د دې پوره کهاني څه وه؟ پوره کهاني دا وه چې دا جینۍ د یو واده په تقریب کې یو الشدیکبار نومې هلک سره میلاو شوې وه. د هغې نه بعد دوی دواړو یو بل سره مینه شروع کړه. چې کله یې مینه شروع کړه نو الشدیکبار ولا سلو موبایل هم واخیستو. د موبایل نه بعد یې ولا سیم هم وباسو او دوی دواړو په موبایل باندې رابطه ساتله او دوی دواړو یو بل سره د وعدې کړې وې. دوستانو چې کله د دوی دواړو واده ونه شو هغه موبایل دغه لور سره سیکو نو مور یې د لور نه موبایل واخیستو او ورته وویل چې بس ستا پلار ته ووایه ما ته سپا سپا الوایه دا موبایل چا درکړې. نو لور یې ورته وویلې چې دغه رنګې زما یو هلک خوښ دی ما له هغه موبایل راکړی دی. خو مور یې ورته وویلې چې تا زموږ عزت ته هم نه دي کتلې. په دغې باندې لور له غوسه ولګله او خپله مور یې دې د بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو اول یې ویشتله او بیا یې په چارو چاقوانو باندې ووهله په مارۍ وله زور وکړو د بېدردۍ سره یې قتل کړه. خو ملګرو اوس د هغې د پلار یو بیان مخې ته راغلی دی وایي چې هغې زما خپله ښځه دې د بېدردۍ سره قتل کړې ده. هغه یوازې زما د ښځې قاتله نه هغه په بلکې د خپلې مور هم قاتله ده. زه غوایم چې هغه هغې ته سزا یې پانسي وشي. دوستانو چېرې دې جینۍ د پانسي میلاو شوه سبا به بله جینۍ نه راپاڅي خپله مور به نه قتل کوي. سبا به بله جینۍ د مور نه بغیره یو یار سره خبرې نه کوي. دوستانو که چېرې تاسو دې خبرې سره متفق وئ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره درځي. والسلام.